دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعه ډیر عجیبه ده. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ډیر تنگ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله تعالی سوچت کړو اللهم ايد الاسلام باحد العمرين، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوه عمرینو سره. الله په دې دوه عمرینو کې یو مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو، یو عمر ابن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر ابن هشام، او دویم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډیر زورور دي او مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بار بار غوښتله. نو مکی مکرمی مشرکین راټول شو دارالندوی ته، دوی د جرګو چې کوم ځای و، پاره کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زره به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ فاسد او دا توره راوسته یو کړه ول ورکو، مړی سم سره خورخ کړی دی پیغمبر نه، یو تن ټولې په لړزان کړی زم چې وسیل سر راوړم چې دا خبره واره کوم چې کیسه خلاصه کوم. ابو جهل ورته وی عمره کو دا کار دی وکړو نو سلو خان در لپاره انعام کړي، سو خانو سلو خان در لپاره انعام کړي، کو دا کار دی وکړو. وی یقیني وی او وی وسی تماشا کوه چې سر له پخپو کې ورتاو کوم. دارالندوی نه په سخت غوسه کې وروت، را روان دی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې، دا غي په مرګ پسې را روان دی. بلاره کې یو صحابي مخې ورغه سعد رضی الله تعالی عنہ، یو عمر خیر خدای ولې ډیر وخت خطا رواني په غوسه کې چرته رواني. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظو واغستو، ویزم پاغه پسې چې دا سر ته کلم کم چې داخله ته وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته ویلو یو عمر دا نشي کوله، دا نشي کوله ته ولې نشم کوله، بس نشي کوله هغه ته نږدې کېدم نشي نو ښه یګوي چې تم صاحب شوی دا عملګری شوی کو، تم به دین شوی خپل د پلان لیک دین دی پرې دا عملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او زم دا عملګری د دې ځای ته زمانه قدم نشاله ولې پاغه پس. عمر رضی الله تعالی عنہ په تور راويستا وی جوړم به ستا کار تمام کم نو رسته په پاغه پسې زم چې د په تور واړه ولا. سعد رضی الله تعالی عنہ توري تلاش کو، قریب دا و چې په یو بل گزارونه کړې وي، خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خلینو یو خبر وته وی عمره مو زمان محبوب صلی الله علیه وسلم پرې د خپل کور فکر دی وکا، پیغور ورکو د خپل کور فکر دی وکا، ستا غوخه او خور خودي مسلمان شوی دی، ته چې د کمی هستۍ د مرګ د پاره رواني پاغي باندې ستا خور ایمان راوړی دی. دا دی راته سم یو کنه وی عمر او داغه کور ته اسلام راغلی دی، زما جوړم به خو دې خپل خور نه سره کلام کوم. په سخت غصه باندې روان دی، د خور کور لورغه او چې ورغه ورته د کور کله ورته طرف کله کو چې ورکله کو د ور سره وکی خو دو نو اغیله داغي استاد راغله او قران ورته خو دو. عمر زمو خور چې کوم دا وخه چې کوم دی یو صحابي دی استاد دی هغه راغله دوی ته قران خای، دغه د قران اوازونه اورید او دا خبره خو رښتیا ده، هغه یقیني مسلمانان شوي دي. د توري دا موټه چې په دې باندې راکې خدل په دې دروازه یور کولاو کا خوري پوښه چې رور مې راغې پوښه را باندې نظر هغه استاد چې هغه ته کوټه ته لاړ ته پړش هغه وېره چې عمر راغی هغه ډایرک کوټه ته نه وته دا کټ ته لاندې پړ شو. ویته مې علمای او زه خور یم او دا یو خیر کو زموږ سره ارسه وکړو، خو ته پردې سره ته پړ شه، هغه ته پټ کو او دا خور رااله وری ورته کولاو چې وری کولاو کو د بده وخي باندې ورمن ډکړه د مړای نه ونیو او د توري په موټي په راکې خودل ایته اسلام راوړل. چې کله په هغه گزارونه شروع کړو نو دا خوري منځ لراله دا خاون او دا رور خلاصول چې دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصونه کو عمر رضی الله تعالی عنہ چې سپېړه واړه ولا او په دومره زور سره د خور دی مخ راواچوله چې دا غي د مخ دی وینو داري شروع کړ. عمر رضی الله ډېر لوی طاقت ورکړو، ډېر زور ور طاقت چې
چې سپېړه تاو کړه د خور دا مخې پې وو نو د خور دا مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې او د عمر رضی الله تعالی عنه په دې مخ باندې دا دارې ولګېدې او په دې کپړو یې دا دارې ولګېدې چې خور یې دې وینو ته وکتل په ژړا شوه وی عمره یو خبره واوره زما کو ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې خور یم زه بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایې چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه ستانه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه کو بدن مې وي ټوکړي ټوکړي کړي د اسلام نه واپس کېږم نه زم د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی عنہ چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږده وه خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیت یې ته کافر یې قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نه شي لګولی عمر رضی الله ته وی ښه لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دنه چې استاد خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووت او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او لومبې دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواخېدو انی انا الله فاعبدني واقم الصلاه لذکري ډایرکټ دا آیتو زه الله یم زما بندګي وکئ او مون زما د یاد دپاره وکئ دا آیت چې واورېد عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قرآن ماله لږ په لاس کې راکړه زه یې لږ ښکل کړمه او په کومې خستۍ چې تا ایمان راوړی دی ما غله بوځئ زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو قرآن یې ښکل کړو او خور ته وایي ما نبي علیه السلام له بوځه چې زه ایمان راوړم اوس دلته نبی علیه الصلاة والسلام په دار ارقم کې د خپلو صحابو سره ناست دی ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغوستې ده او د نبي علیه السلام په مرګ پسې وتی دی ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه عمر توره اغوستې ده او نن دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کو په دې پسې وتی دی نبی علیه السلام په دار ارقم کې د صحابو سره ناست دی تمام صحابه پریشانه دي چې دی راشي نو موږ به څه کوو ځکه د جهاد حکم خو لا راغلی نه دی وجلې خو شونه د دې خو زموږ محبوب ته نقصان ورسوي موږ به څه وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی او سیده ورغې په دار ارقم باندې وردن نشو نبی علیه السلام د خپلو صحابو سره ناست و چې دی وردن نشو صحابه کرامو د تورې نه کړس ویسته ټولې تورې راویستې چې زه عمر خو راورسېد که نه نبی علیه السلام یې ماته یې پرېږدوئ ماته یو تن به نه خوځئ د خپل ځای نه نبی علیہ السلام ډیر زیات بہادر وخا صحابه کرام فرمایي وی مونږ په ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکې غونته اواز وشو لوی درز وخوتو د شپې تمام خلک د کورونو نه غلې غلې روت چې څه چل دی صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانې لګولې او مونږ سوره معلومات کولو نبی علیه الصلاة والسلام په شاتوره اس باندې بغیر د اس نه راغې زمونږ په خوا کې ودرېدو د اس نه ښکته راکوشو ویده شئ ما د مدینې منورې نه ګیر چاپېره چکر ولګو هېڅ نشته مونږ چې د کورونو نه راوتو نبی علیه السلام شاتوره اس ته ختلی و بغیر د زین نه بربند اس ته ختلی و او مدینه منورې پې بیا ګیر چاپېره کتلې وه وی چې وده شئ هېڅ نشته ما معلومات وکړو دومره نبی علیه السلام بهادر و نو نبی علیہ السلام فرمایل ویړک په نه وخی ما ته یې راپرېږدی زه پوه شه او دی پوه شه نبی علیہ الصلاة والسلام سیده ورغې او د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه ونیو وی عمره وایه په کوم غرض راغلی وایه په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځلې فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیہ السلام زما دې ګریوان ته لاس کو که نه او زه یې داسې وړه کولم چې عمره په کوم غرض راغلی وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې رانه خولې وتې وي چې صرف زما د ګریوان ته یې لاس راواچو زما دا بدن د خولو لول شړپ شو هر ویښته مې نیغ نیغ ودرېدو دومره د نبی علیه السلام روب و عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله محبوبه کلمه راته وایه د الله محبوبه کلمه راته وایه چې عمر دا خبره وکړه وی ما ته کلمه وایه دلته صحابه کرامو د نری تکبیر اوازونه شروع کړو صحابه کرامو چغې شروع کړې الله عمر مسلمان شو عمر مسلمان شو دا توقع امید د چاو
خدلته نبی علیہ السلام دعا وختي وکنه الله اسلام مضبوط کی په یو د دوه عمرینو نه. خواجه عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پیغمبره دا کوم دین چې تاسو ته راوړی دا کوم قران چې تاسو ته راوړی دا یقیني حق دی. نبی علیہ السلام قسم په الله چې دا رښتینی دین دی. بیا پټ په کوټه کې ولې ناسیه. عمر نو ته فرمایي بیا پټ ولې ناسیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ما ته دا الله حکم لانه دی شوی زه ښکار تبلیغ نشم کولی ما ته دا الله اجازه نه دی شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ ته لکړه ورکو یو عمر خلاړو دی خو به وسیلام کوي. عمر پټ تبلیغ نشي کولی. عمر پټ په کوټه کې نشي کېناسته. زه خلاړم ما خو خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکه مکرمه ته ودرېدو. اے خلکو ووري عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او کو پچا کې طاقت ویني وړاندې دي. الته ابو جهل او مرګري ناس چې عمر رضی الله تعالی د نبی رسول الله سره راوړي موږ او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړ د بیت الله شریف سره خواته ویزه مسلمان شیم او د نبی اسلام خلاف چې څوک را مخ کې شه. دا د الله رحم دی. دا عمر چې کله ایمان راوړو اسلام راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نو بیا عاجزي وا. ما درته اوس حسن رضی الله تعالی فرمای وی دا اختر روز د اختر ورځ او عمر رضی الله تعالی د کور وروته وی په کپړو کې ټاکې لګېدلې وی قسم په الله چې ماش مارلی د عمر په کپړو کې 12 ټانکې لګېدلې وی. زې په ځای کمیش لیدل واغې ته بیٹو کې ګنډلې و 12 ځای کمیش ته ټانکې لګولې وی. بیا د عمر رضی الله تعالی سادهګي وخه دا ولی دا ير رااله د الله نه ير رااله. یا دا عمر رضی الله تعالی عنہ په جمعات کې ناشته داسي ځان له ناشته فکر کو چې په جړا شو دا وخت کې په دې ګیر روان شو. دا وخت کې په دې ګیر به دي صحابه کرام تراټول شو. امیر المؤمنین ولی سي چلو شو ولی جاړي وی جاړم په دې باندې چې زه مسلمانانو بادشاہ ما او د قیامت ورځ به وي او الله تبارک وتعالى به د عمر د دې ګریوان ونیسي او تپوس به کوي چې عمره د فرات په غاړه باندې اوس په د تګ نه مړ شو او بادشاہ استاوه. د فرات په غاړه باندې سپید تګ نه مړ کېدو بادشاہ استاوه ته ته بولی نه رسولي. زه به الله له جواب ورکوم. زه به الله ته سوام. زه به ځان څنګه خلاصوم. دا عمر بیا